ویډیو کې در سره د قرآن شریف څلور داسې خبرې شریکې کوم ما چې هغه خبرې اوس ساينسدانانو له پته لګي چې دا خو حقیقت دی. قرآن شریف زمونږ شکر الحمدلله الله پاک مسلمانان پیدا کړو. دا زمونږ یو ډېره غټه خوش قسمتي ده چې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا شوی یو. قرآن شریف چې څومره هم خبرې پای کې راغلي څومره هم واقعیات دي په هغې باندې چې کم ساينسدان هم په هغې باندې ریسرچ کړی دی که هغه غیر مسلم نه نو هغه غیر مسلمه ساينسدان مسلمان شوی دی په قرآن شریف باندې ریسرچ کولو نه پس صرف څلور خبرې در سره په دې ویډیو کې دای شریکوم چې نن نه تقریبا 1450 سال مخکې قرآن شریف کې هغه خبرې راغلي دي او هغه د اوس 21وی صدۍ کې ساينسدانانو له پته لګي چې دا خو بالکل الله پاک حقیقت فرمایلی دی. لومبنۍ خبره چې ګوره په سورة الانبیاء کې ده. الله پاک په دغه سورة الانبیاء کې فرمایلی دي چې هر جاندار چې کوم دی هغه الله پاک د اوبو نه تیار کړی دی. خو آیا بیا هم وایي دی یقین نه کوي؟ الله پاک فرمایلی دي چې هر جاندار مونږ د اوبو نه جوړ کړی دی خو بیا هم دی یقین نه کوي. جی نو بیا چې کله په 21وی صدۍ کې یا په 20وی صدۍ کې چې کله مایکروسکوپ ساينسدانانو ایجاد کو او هغه په هغه باندې ابزرویشن کو مختلف چې کم زنده سيزونه دي په هغه ابزرویشن کو نو ساينسدانانو له پته ولګید چې یاره واقعي دا زنده شی چې کوم دی که هغه حشرات دی که د انسان د جسم څه پارټیکل دی آرګنز دی یا څه بل څه دي خو چې ساه اخلي نو هغه 90% د اوبو نه جوړ دی. 90% هغه شی د اوبو نه جوړ دی جاندار. نو دا ساينسدانانو له په 20وی صدۍ کې پته ولګېله کله چې ساينسدانانو مایکروسکوپ ایجاد کو او نن نه 1450 سال مخکې الله پاک دا په قرآن شریف کې په سورة الانبیاء کې فرمایلی دی. جی ښه بل ځای کې سورة الانبیاء کې الله پاک فرمایي چې آیا دا واقعیا نه ده چې مونږه ځمکه فرش جوړ کړو؟ الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې دا ځمکه ما داسې جوړه کړه لکه د فرش او دا غرونه چې کوم دي مونږه لکه د میخونو په ځمکه کې ښخ کړل. الله پاک وایي چې دا غرونه چې کوم دي دا مونږه لکه د میخونو په ځمکه کې ښخ کړي دي. په سورة الانبیاء کې هم الله پاک هم دا فرمایلی. بیا ساينسدانانو چې په دې ریسرچ وکړو نو ساينسدان وایي چې دا غرونه په ځمکه کې په یو ځای ښخ شوي دي که دا نه وی نو د ځمکې بیلنس د ځمکه په بیلنس کې نه وه او د دې جړې زموږ د سوچ نه هم زیاتې ځمکه کې ښخه دي. د غرونو دا جړې چې کومې دي دا غرونه الله پاک ځمکه کې داسې ښخ کړي چې زموږ د سوچ نه هم زیات الله پاک ښخ کړي دي او د ځمکې بیلنس ځمکه بیلنس کولو کې دا غرونه په ځمکه کې ښخېدل دا یو ډېر اهم رول لري. نو الله پاک ګوره نن 1450 سال مخکې قرآن شریف کې په سورة الانبیاء کې فرمایلی دي چې دا ځمکه مونږ لکه د فرش جوړه کړه خو دا غرونه پې مونږ لکه د میخونو ټک وهل په ځمکه باندې د ځمکې بیلنس برقرار ساتلو دپاره. ښه په درېیم ځای کې په قرآن شریف کې ګوره په سورة الحد کې آیات نمبر 25 کې الله پاک فرمایلی دي چې لوحه یادوي اور هم نه لوحه اتارا دا اوسپنه چې کومه دا مونږ ځمکې له وایي راکوزه کا اسمې بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے. په ځمکه په اوسپنه کې ډېر طاقت دی او د خلکو په کې ډېره غټه فایده ده. نن سبا که تاسو ګورئ اوسپنه چې کوم کور کې تاسو اوسېږئ د هغې په لنټر کې به استعمال شوي د هغې په بنیاد کې به استعمال شوي ګیټونه مختلف د دنیا څیزونه د اوسپنې نه جوړېږي. ګوره نو الله پاک هم فرمایلي چې دې کې د خلکو دپاره فایده ده په دې اوسپنه کې. خو الله پاک په سټارټ کې په سورة الحد کې فرمایلی دي اور هم نے لوحه اتارا مطلب لوحه چې کوم دی مونږ د اسمان نه الله پاک وایي چې دا مونږه ځمکې ته راکوزه کړې ده. نو ساينسدانان څه وایي دې حوالې سره؟ ساينسدانان وایي چې دا لوحه د ځمکې پیداوار نه دی. ساينسدانانو چې کله په دې سټیل باندې ریسرچ وکړو نو ساينسدانان وایي چې دا خو د ځمکې پیداوار نه دی دا د بهر نه راغلی ده. ساینټسټ وایي چې دا د ځمکې پیداوار نه دی دا د بهر نه راغلی ده. په زرګونو کلونو مخکې یو میټور چې کوم دی په ځمکه باندې راغلو او هغې نه لوحه په ځمکه باندې خواره شوه. دا ساینټسټ وایي جی او الله پاک 1450 سال مخکې ویلی دی چې هم نے لوحه اتارا زمین پر هم نے لوحه اتارا او ساینټسټ اوس ډسکور کړو چې دا لوحه چې کومه ده دا د دنیا دا د ځمکې پیداوار نه دی دا د بهر نه راغلی ده او دا یو ستاره یا یو ستارې ټوکړه په ځمکه باندې راپرېوته میټور چې ورله ویلی شي نو هغې نه دا لوحه په ځمکه باندې خواره شوه. جي د سوچ خبره ده د کمال خبره ده. الله پاک په قرآن شریف کې څومره غټ علم مخې دی د دې موته سوچ هم نشو کولی. ښه په څلورم ځای کې څه وایي الله پاک په سورة الانبیاء کې هم په آیت نمبر 32 کې الله پاک فرمایي چې مونږه اسمان چې کوم دی یو محفوظ چت جوړ کړو او د هغې د اسمان او دی مطلب انسانان یا د یا دا کم چې الله پاک نه غافل خلق دي او هغې د اسمان نشانونو نه هم مخ اړوي. الله پاک په دې آیت کې فرمایلی چې اسمان مونږ یو محفوظ چت جوړ کړو او داسې خلک هم شته چې هغې د دې نشاناتو نه هم مخ اړوي. جي نو دې ځای کې ګوره ساینټسټ د اسمان حوالې سره څه فرمایي په 20وی صدۍ کې یا 21وی صدۍ کې ساینسدان وایي
چې د نور نه څه شواګانې داسې راوځي چې هغه د انسان دپاره د ځمکې مخلوق دپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي. نو په دې اسمان او د نور ترمنځ یو داسې لیر دی چې هغه دا نقصاندې شواګانې چې کوم دي ځمکې راتلو نه منع کوي. او الله پاک څه فرمایلی دي چې اسمان مونږ یو محفوظ چت جوړ کړو د انسانانو دپاره. نو دغه لیر چې کوم دی زما خیال دغه لیر نوم اوس زما د ذهن نه ووتو، که چاله ذهن ته راځي اوس که پې زه سوچ کوم دا ویډیو اوږدېږي نو که چاله ذهن کې راځي نو هغه کامنټ کوي. جي دغه لیر چې کوم دی دغه داسې یو دغه غونتې وي، ته غونتې وي، هغه ته باندې چې د نور رڼا راشي نو هغه نقصاندې اثرات ته بره پاتې شي او خالص د نور شواګانې کم چې د انسان لپاره فایدهمند دي نو هغه زمونږ جسم ته راورسي، زمونږ ځمکې ته راورسي، پلانټس ته راورسي. که چېرې دغه لیر نه وي موجود، الټرا وایلټ لیر دی که څه نوم یې دی زما خیال، که دغه لیر په اسمان کې نه وي موجود نو دغه د نور کې داسې خطرناک شواګانې دي چې د انسان جسم سره ټچ کېدو سره به د انسان په هغه ځای باندې کینسر لګېدو. چې داسې خطرناک شواګانې په د نور کې موجودې دي. جي نو الله پاک ګوره قرآن شریف زموږ دپاره یو ډېر داسې ده چې د علم یوه ډېره غټه خزانه ده. دا قرآن شریف تاسو له ما د ویډیو سټارټ کې مو وي که دا یو غیر مسلمه د ریسرچ په دغه باندې دغه کړی دی، لکه الله پاک یو آیت بیان کړی دی او یو غیر مسلمه راپاسې چې دا آیت خو یاره په دې زه ریسرچ کوم کېدای شي دلته زه د مسلمانان پاتې راولم. نو چې کله هغه ساینټسټ په هغه آیت باندې ریسرچ کړی دی نو هغه مسلمان شوی دی، هغه باقاعده کلمه ویلې ده چې بالکل دا خو حقیقت دی، اکوریټ خبره ده. جي نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.